ډاکټر رحمت الله BHMS پېښور. ډاکټر رحمت الله ستاسو دپاره حاضر. زما نوم ډاکټر رحمت الله دی. ما خیبر میډیکل یونیورسټۍ نه BHMS کړی دی 5 year. فرق په دې کې دا دی چې ګوره څونه ایلو دوايانې دي دا غون په کروډ شکل کې پراته دي لکه را مټیریل په دې کې پراته دي. دا زموږ وجود له نروس سیسټم افیکټ کوي، زموږ GIT افیکټ کوي، زموږ مختلفو سیسټم باندې د هغې اثر راځي او ډېر غلط اثر زموږ په وجود باندې د هغې د هغې په دغه کې چې کوم دی بیا انسپیډ اف ایلوپیتي موږ سره بیا هومیوپیتھک چې کوم دی دا زموږ ټول میډیسن ډاینامیک شکل کې دي. دې کې را مټیریل نه وي، سایډ افیکټ نه لري. تاسو په مخکې د یو عام کس نه مو اورېدلي چې د هومیوپیتھک دوايانو هېڅ قسمه سایډ افیکټ نه وي. انګریزي د وایي که دا کې یوه بیماري سموي 15 کې نورې راوباسي. هیسټونې د موږ ورته نیفرولیتیسس وایو. د دې مختلف وجوهات چې موږ سره زیات کیلشیم د وجې، د یوریک ایسډ د وجې 16 سټون پکې راځي، کیلشیم اکسیلیټ دی، پوټاشیم اکسیلیټ دی، مختلف وجوهات دي د دې. بل زموږ لایف سټایل د وجې چې کوم دی د کم اوبو د وجې نه، د اصلي بیسه د کیلشیم انټیک د وجې نه دا وجوهات کېدای شي د کډني سټون. د کډني سټون دپاره چې کوم دی موږ سره یې لکه نیفرولیتیسس ورته ویل کېږي، کډني سټون یا ګردې کاڼی یا ګردې کې پتري. دې دپاره هومیوپیتھک علاج بالکل بهترین دی. انګریزي سیسټم کې چې کوم دی بس صرف هغې سرجري کوي او یا په لیزر باندې وکړي. په لیزر د وجې نه چې کوم دی بیا زموږ په کډني کې مختلف سیل ډیمیج راځي، د هغې نه کینسر جوړېدی شي. بل ګردې کاڼي سره چې کوم دی زموږ بلډ پریشر مسله راتلی شي، د معدې مسله ورسره هم راتلی شي، د یورین برنینګ ورسره ملا درد ورسره راتلی شي. د بواسیر د ټولو نه غټه مسله چې کوم دی زموږ په وجود کې یو خو زیات مرچ مسالې، بل بازاري روغن اشیا، دریم چې کوم دی موږ سره پیپسي، ډیو، مرنډا دا قسمه بوتلې شو، کاربونیټډ ډرینک شو. څلورم چې کوم دی موږ سره د کم اوبو د څښلو د وجې نه بواسیر راتلی شي. د بواسیرو علامات کې دا دی چې قبض وي ورسره، پر ریکټل بلیډنګ یعنی مقد والی جگہ پر خون کا آنا، خارق وي، جلن وي، پیټه ورسره سخت وي، په سر ورسره درد راتلی شي. نزله زکام چې کوم دی موږ سره په دې کې بیا مختلف قسمه مختلف وجوهات راتلی شي، DNS د وجې راتلی شي. یعنې کوم چې زموږ د پوزې د هډوکي دی دا چې کله وپړسېږي انسان ګرځي نزلې زکام علاجونو پسې د لومړي دې نه پکار چې دی یو ENT ورته ځان وکړي او د ډاکټر سره چې ځان وکړي چې آیا د ده د DNS مسله خو نشته، هغې نه پس دی بیا د الرجي د نزلې زکام علاج کوي. دریم چې کوم دی نن سبا تاسو کتلي په هر ځای کې خورې پورې مختلف قسمه کیمیکل دي، مختلف قسمه خوراکونو کې استعمالېږي، مختلف قسمه ګاډو نه مختلفې دواګانې شیشوګانې راوځي، د هغې د وجې بیا راتلی شي. دلته کې موږ د بواسیرو، د کډني سټون، د ګال بلیډر سټون، بلډ پریشر، کمر درد، جوڑوں کا درد، پټو کا درد، اعصابي کمزوري، نزله، زکام، الرجي، بواسیر، لیکوریا، مردانه او زنانه پوشي د امراض د علاج ایلوپیتھک سیسټم دی. نو هغې په یو سیسټم کې یا په یو فیلډ کې یا په یو دغه کې هغې سپیشلایزیشن کوي. هومیوپیتھک کې دا نشته. هومیوپیتھک کې د ټایم چې کوم دی د مختلف قسمه امراضونو پیچیده امراضونو علاج کوي هر ډاکټر. بازاري خوراکونه هر مریض دپاره، هر انسان دپاره پکار چې کم از کم شپږ اووه اته لیټره اوبه دې خامخا روزانه څښي. بل د زیات یخ اوبو د وجې نه یخ اوبو استعمال نه دی پکار. نری وریجې خوراک زیات نه دي پکار، ځکه دا زموږ په وجود کې قبض راولي او قبض چې کوم دی دا د مختلفو بیمارو جړه ده. څو پورې انسان ته قبض وي ډېرې پېښې د په وجود کې نورې بیمارۍ پرتې